نو دیو جنا عزیزانو تباہ کی گئی، غر کی گئی حکومت تے پروردگار د دې کور د میردین جماعت کی خدای دې هلاک کی، خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام چې راغلی و. تاسو وکړو چا پرېښو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده. نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي، دا درته پته ده؟ په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده، سوچ ولا خدای راولي. نن د امریکای غرور الله په کابل کې مات کو. زه په جیل کې وم، حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بل والله کې دروزه نیومم والے اریپور جیل نه برا پسې گورنر ټلیفون کولو چې روزه ما بل نوزم نه. د مولا سړی د بار نه په جیل کې عزت ډیری ته پوه شوې. پرونه چې الله پاک څوره دې ساتلې دې الله باغا او جیل ته بوزي چې کوم به نیولې نو د برابر سي هغه به جیل ته بوزي که خدای ته منظور وي. تاسو پوه شئ. نو دې وجنه عزیزانو د زړه تعلق خدای سره پیدا کړئ. وخت ډېر لنډ دی او وخت ډېر کم دی. دا الله قهر بالکل په سر ولاړ دی. کلک کې به در باندې تیار شي او اوس به نه ویني او د تېښتې لار به هم نه وي، تباه کېږئ. دا د غټان هم واوري او دا د غریبان هم واوري. په 52 کاله کې د پاکستان د حکمران طبقې انجام تاسو ولیدو او مشرف دم په دې نه غاویره کیږي. کم خدای چې تر ضیاءالله او تر بوټو تر نواز شریف او بېنظیر پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولی شو، هغه خدای تام کولی شي. درد پیدا کا په زړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا کینی بیا به تم جاړې او اس به پلاس نه درځي. عزیزانو نن د مسلمان زندگی وګوره، دو قسمه خلق دی، یو غریبان دي او یو شاهان. د شاهانو ژوند وګوره د الله نه څومره لري. 24 घंटे داغي ژوند چې ده ا د الله نه بغاوت ده. داغي ژوند د الله نه بغاوت ده. د خزو ژوند د الله نه بغاوت ده. د زامنو ژوند د الله نه بغاوت ده. د کور ماحول ټول چې ده ا د الله نه بغاوت ده. اکم دم توب او کنجر توب دے چې په ملک کې سر اوچت کی او اول خلو ورته مسلمان واځه کړي. اول یو دم توب راوته کیبل نیټ ورک دې کسه بلا ده. قسم په خدای دې چې وګو تګوم په کور کې ولګول نهارو. ټلویزیون خو عام شی دی، هغه چې چابړې خرڅي هغه دله کرم ټلویزیونی چابړې چې ګرځي ا د دبلدین زوی کرم ټلویزیون. کله کله ما ته وای یو سړی دی چپړاسی دی 2.5 تنخواه، هغه ورځ ما ته وای چې په ټي وي کې خو داسې وای تا کار ټي وي شته څه
لو ما اغسطه ده مل په څو دی اغسطه ده بل په 11,000 رنگین ټي وي بس یو ناشوړه تخلی تراله خو هغه ته مې وویل او تاسو ته په منبر نشم ویلی ټلویزیون خو عام شی دی بزرګانو کړی دي بزرګانو کړی ملیانو کړی دي خو عام شی دی او په ټلویزیون څه شي تاسو د اخبارونو کې د منځ دا پاڼه وګورئ که خدای دوی هلاک کی چې هلاک شي د ذلیل بچیانو د ډمو فوټوان ټول ملک ته شایع کولو څه ضرورت دی دا ویښته به یې داسې اچولي خوله به یې ټینګه کړي او په غاښونو به ریګمال مګړی او هلکان به ټوله ورځ دغه کنجرې ګوري اخو عام شی اوس هغه وخت به ته په ځان راولي چې ښځې به په کور کې په زوره نه ګرځي چې د پړو اواز یې پردی سړی د دیوال نه بار وانه وړي اوس دا خبرې چا ته کوي خدای پیژندلی یې الله در باندې فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهین د یهودو کار در سره شوی دی د یهودو کار په یهودو به هره ورځ نوی عذاب نازلېدو نن به چې کوم عذاب راغی خوند به لا د خولې نه تلی نه و سبا به پې بل عذاب راغی بل به چې راغی بله ورځ به پې بل عذاب راغی د یهودو عذاب نن دا کوکا کولې او پیپسیانې چې دي مونږ ته خو اوس پته ولګېده چې دا د یهودو کپنۍ دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کولا او پیپسي څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات اربونه روپے یهودو ته ځي او یهود په بیا فلسطینیان وجني یعنی دا داسې ذلیل ملک دی داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې شربت قدر نشي جوړولی هغه هم په ښځو یهودیان اچوي او د هغوی نه یې راوړي او په خپل ملک یې دغه کوي شربت قدر پرون یو هلک راغی نمبر مې کمی دي په کالج کې داخله راته نه ملګي دا کالجونه د خدای د صفای هستی نه میټاو د صفای هستی نه په دې 250 کاله کې دې کالجونو یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نکو یو سیکل جوړولو والا پیدا نکو نمبری کنی کالج کې سائنس کې داخله تک په سائنس ته پوهیږي د کچنې بچیا په سائنس هغه خلک پوهیږي چې نن هم د مور مړونه دي چې هغه امریکایان دي په سائنس خو هغوی پوهیږي چې راځي او در کې ګوتې وایي ستا په وطن کې راځي او د قرآن حاملین او د قرآن عمل کوونکي درته وجني په سائنس خو هغوی پوهیږي نن ستا په ملک سال دی تا سره نور څه شی نشته د الله قهر او د غریبو احواله خو چې ورځ تېرېږي بجلی ګرانه شو دومره ګرانه شو پټرول دومره ګران شو سوی ګیس دومره ګران شو پروردګار هم هلاک که چې هلاک شي اورمیږونه مات شه چې مات شي غریب سړی به پکې لاندې هم نه کېني نو غریب سړی به په کور کې چېرته پکې لاندې هم نه کېني غریب سړی به چېرته د جوارو روټۍ هم په سوی ګیس نه پخوي
رشکا چې وګورئ دې ځای نه ډبګرۍ پورې 50 روپۍ دي. ولې؟ په पेट्रोल ګران شو کنه. اور دوسری पेट्रोल और ګران وہی غریبوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, غریبوں پہ اثر نہیں پڑے گا. د غریب بچینا د شاهانو بنگلے مفت, سوئی گیس مفت, بجلی مفت, موٹر مفت, نوکران مفت, چاکران مفت, لگواران مفت, د شاهانو هر شی مفت او غریب باندې بجلی ګرانه شوه, بجلی ګرانه او دلته راله صاحب کچا بغلام لا کوله میټرې تیره ویستې پستنو یې ولګولې. خیر په کوم ملک کې چې د ظلم دا حالي او د زیاتی دا حالي, هغه ملک به ښه ورځ وګوري, هغه ملک به خدای پرېږدي. د یو معتبر او فرعون اورمیګ به درته مات کړی خیم, د یو فرعون او اورمیګ چا چې دروغ ویلی دي په دې ملک کې, الله په اسمان کې تیکه کړي دي, الله په تخته دار خېجولی دي, الله خریلی ریګمال کړي د وطن نه ورک کړي دي. یو انجام به درته خیم. نن غریب سړی د یو پکې لاندې د ناستې جرأت هم نشي کولی. چپړاسیان بیا چې دی الیکشن کوي وې دومره چپړاسیانو باسي د ملک په خزانه بوج دی, نو د چپړاسي 2000 روپۍ تنخواه او 2300 روپۍ په بل راشي, نو دی به څه کوي؟ دی به څه کوي؟ بیا وباسئ د نوکرۍ نه هم دا غریبانو باسئ. د چا چې لکونه روپۍ آمدن دی یو د نوکرۍ وباسه, 2 لکه چپړاسیان پې مه وباسه. ډکه نه ده. عزیزانو, انتها ده د هر ظلم او د هر زیاتی. بیا پاکستانی قوم چونکه ظالم دی, خدای نه باغی دی, الله پاک بچره ورته خورز نه کوي. چر مړی وګوره او ودونه وګوره, د الله نه د بغاوت. بل ورځ د یو شیعه د لور واده شوی, هغه شیعه کروڑپتی دی, کروڑپتی ارب پتی دی. په وینځلو جامو کې بورکا ور په سر کړه او شنې چین جنج لور نکړي او جنکای ور سره کړي او جنج سره کړه چې دا بوزي دي کنه. شیعه ولی الکه وای د بیبي فاطمه داسې نکاح شوی, نن د خپل خزو ته وګورئ او ځان ته وګورئ. هغه ورځ یو راغی وای मेरी तीद आवे क्या करा मल क्या करने, पहले जहेज नहींगा तीद आवे मल मैं क्या करा, कोई पैसे दे के उस दवा से जोड़े मोड़े लवा, यो शराब में पदा सीना हुआ लो चोमे वालो बस उचत टोप को मंडेगा तो दी दलत उसको دغه لور د خدای پاک په تخته مرداره کا جهیز نینگا. مور وی جهیز نشته, دا زړی پسکای چې مونږ ساتلی دي په کورونو کې, دا زړی چې څومره ډمې دي. زما مخ کې خوار مازیګر تیریږي که نه, زړم داسې کوي, داسې روانې دا زړی تاسو په خورت بجلی ګرانه نه چې اوړه در باندې 15,000 روپۍ چټا کوي.
تاسو د دې قابل یې دار څه خدای کم قوم ته چې خدای په قهر شي کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې ستا عمل دی داسې به در باندې حکومت راځي دا زمونږ د اعمالو سزا ده چې الله مونږ لرا کوي کنن مونږ په سچا تورې راواغستې او د جهاد اعلان وکړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غوندې لکونه او زرګونه ملایکې درته د اسمان نه راشي څه چې کېږي مونږ سره دا زمونږ د عمل نتیجه ده دا زمونږ د عمل نتیجه ده نو عزیزانو پاتې د زړه د خوږېدو څوک نه دي اول په دې ټول ملک کې وګوره داسې سړی وښایه چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چا ته چې ورشي ګڼکپ دی نو خبره دادا عزیزانو چې د خدای په دې قرآن عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس نیسا چې پلاس نه په جبه وایا چې په جبه نه قطع تعلق ورسره وکړي زه د چا مړي تلار نشم خو زما مړي ته به نه راځي کنه نو نه دې راځي کنه یو مړی شو واقف ارامي غوندې مړو نو ما ته سوال جواب کړو زه لا نه لرم نو زوی ما ته وایي چې ته خو رانغی موږ هم دا ستا مړي ته نه راځو مال خدای دې مه راوله که ته زما مړي ته راغی والله چې په دوزخ کېږي زما مړی دا د سور بچو چې کوم جنازې ته لاړ شي مړی به خدای نه بخي دی خو ګورئ مړی چې خخېږي هغه ځای کې به بېدینه سړی نه پرېږدي ولې مسلمان چې خخېږي په هغه رحمت ورېږي او چې کافر او بېدینه ولاړي رحمت نه ورېږي زما په دې خبرو پوهېږئ کټه سرو رحمت نه ورېږي بیا نو دا بېدینه چې کومې جنازې ته لاړ شي باغ مړي رحمت بند شي او زما خپل عقیده من لمبوي خلقا من خخوي خلقا من لمبوي خلقا من خخوي خلقا ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا من لمبوي خلقا بجدګر مولا چې مرشي په ډیرانې وغورځوئ چې سپي وخوري د سپو خېټه به الله ما ته جنت جوړ کړي کوي کولی شي که نشي کولی د سپو خېټه او د بېدینو ولاړه زما په قبر زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ جوړ شي اوس خلک دې ته خوشحالېږي پلانې چې مړو یاره داسې ډېر خلک چې زیدن اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلک جنازې ته راوغواړه دا شته ویکره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات د مړي اعلان پر لوډ سپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي دومره خلک به خبر کی چې یو کوته وکني او بس ورواي دلته برا پوسی په بالا مانای کې دا بار ټول اولیاء چې ناشتي یو ضروري اړان وړل پلان اچ اعلان څوک هغه خلک غاخونم نشتا مردار دی
پلانو ټیم جنازه ده چټونه چاپ کړي دي کلو والاو چټونه یو آرام توپ نه ده د ملک او د قوم چې بجلیګر مولای بیان که حکومت آرامي ده نو د عوام د کمال علیان دي ده کنه واخر دعوانا